بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در بکوم چې تاسو ټول به ټیک ټاک الله پاکم خوشاله آباد ساته. الله پاک دې زمونږ او تاسو ټول حاجتونه پوره کړي. الله پاک دې زمونږ او تاسو ټول مشکلات ختم کړي او دغه رنګ الله پاک دې موږ او تاسو ټول بار بار مدینه منورې ته او دغه رنګ مکه مکرمه ته الله پاک موږ او تاسو بار بار بوزي. نن چې کومه زمونږ وظیفه ده دا ډیره زیاته ناشنا وظیفه ده، ځکه چې شیخ الحدیث والقرآن حضرت مولانا محمد قاسم صاحب چې زما استاد محترم دی، د هغوی والد صاحب محتمم باباجي رحمه الله و د وظیفه خلکو ته ورکوله چې د چا ور کاروبار حوالې سره څه مسله وه. فرمایي که د چا د کاروبار مسله وي، کاروبار یې خراب وي، یا دغه رنګ د کاروبار شروع کول غواړي یا د په کاروبار کې ترقی غواړي، نو محتمم باباجي رحمه الله به دا وظیفه خلکو ته ښودله. دغه رنګ د رزق حوالې څخه د چا رزق تنګ وي او دی کوشش کوي چې دا رزق دا ځان له سیوا کړي. د ماسوتن د مازه نه بعد د دا وظیفه صرف زر پیرې وکړي، انشاءالله العزیز الله پاک بوله ښکلی مزیدار اعلی کاروبار ورکړي. دغه رنګ الله پاک بوله ډېر زیات رزق ورکړي. یو انسان داسې دی چې هغه ډېر زیات په پریشانیو کې راګیر دی، مشکلاتو کې راګیر دی، او د ماسوتن د مانځه نه بعد دی دا وظیفه صرف د الله پاک یو نوم دی، صرف د زر پیرې ووایي، انشاءالله الله پاک بوله ټول مشکلات د ختم کړي. څومره چې انسانان دي نو هماغه پکې چا د ټینشن وي، د ټینشن لپاره د الله پاک د یو نوم د ډېر زیات پاورفل دی. محترمو ماسوتن د مانځه نه بعد دی 1000 پیرې دغه یو نوم د الله پاک وي. بیا تاسو تماشه کوئ چې الله پاک څنګه د انسان ژوند دا محترمه بدلوي. دغه رنګه فرمایي چې بعضې هلکه داسې وي چې هغوی پیپرو ته تیاری کوي، دغه رنګې څوک د نوکرۍ تلاش کوي، دغه رنګې څوک انټرویوانې ورکوي. د ماسوتن د مانځه نه بعد دی دغه یو ټکی صرف او صرف زر پیرې ووایي، انشاءالله العزیز الله پاک بوله بې پناه مال و دولت ورکړي. الله پاک به د انسان په رزق کې برکت واچوي. دغه رنګ الله پاک به د انسان ته ښکلې نوکري ورکړي چې سم د الله پاک نه غواړي هر څه به الله پاک د انسان ته ورکوي. دغه رنګ څومره مشکلات وي ټول مشکلات به الله پاک د انسان ته حل کړي. نو راځئ ځو د وظیفې طرف ته. وظیفه داسې ده چې کله به محتمم باباجي رحمه الله له څوک رالل چې زموږ د کاروبار مسله ده یا به نور څومره مسلې موږ ذکر کړي، په دې ټولو کې به یو مسله وه، هغوی به ورته دا وظیفه ښودله. وظیفه داسې ده چې کله موږ د ماسخوتن لمونځ جمع سره وکړو نو د هغې نه بعد به 11 پیرې درود ابراهیمي ووایو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دا به 11 پیرې ووایو. بیا به د دې نه بعد 1000 پیرې زر پیرې به د الله پاک د یو نوم ووایو، یا وهاب یا وهاب. یاد ساتئ چې یا وهاب به نه وایو، یا وهاب یا وهاب. دا به زر پیرې وایو. بیا به د هغې نه بعد 11 پیرې درود ابراهیمي وایو. بیا به د هغې نه بعد الله پاک ته سوال وکړو، ای پروردګاره موږ له رزق راکړې، د حلالو راکړې، ډېر زیات راکړې، او دغه رنګ یې موږ د حرامو نه دا وساتې. انشاءالله العزیز انشاءالله د یو څو ورځو په عمل سره به الله پاک ستاسو په رزق کې، کاروبار کې، هر څه کې برکت واچوي او ستاسو معاشي لیول دا به ډېر زیات ښه شي. الله پاک مو خوشحاله ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.